حدیث کې راځي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ضحى بکبشین. د نبی علیہ السلام عادت مبارک پداو چې عموما به په قربانۍ کې دوه ګډان ذبح کول. یو حدیث کې دی اقرنین، هغه ګډان چې غټو غټو ښکرې والا بو، املحین ډېر ښکلي سربه بو، نو دوه ګډان به ذبح کول. احدهما عن نفسه، ډېره د غور خبره ده، یو ګډ به د خپل طرف نه ذبح کولو قربانه کولو، والآخر عمن لم يذبح من امته، او دویم ګډ به د امت مسلمه د هغه افرادو طرف نه قربانی کولو چا چې به د قربانۍ وس نه لرلو. د نبی علیہ السلام شفقت، مونږ ډېر بے وفا خلک یو، ډېر زیات بے وفا یو. د نبی علیہ السلام وفاداری امت سره نشته په دنیا کې څوک چې مثال پیش کی. په هغه وخت کې د قیامت پورې راتلونکي انسانیت او خصوصا د فقیرانو غریبانو د پاره چې د چا د قربانۍ وس نه کیږي، نبی علیہ السلام به د هغوی د پاره هم د قربانۍ یو ګډ ذبح کولو. نو اوس به حیثیت امتی مونږ لم دا پکار دی چې زما وس کیږي نو چې زه خصوصي طور سره د نبی علیہ السلام په نوم باندې یو حصہ هم په قربانۍ کې شامل کم او ایصال ثواب نبی علیہ السلام ته وبخم، او دغه منفلی قربانی شي. نو دغه قربانۍ غوښه خپل هم خوړی شي، مالدار ته ورکول شي، فقیر ته ورکول شي، چې کوم د نبی علیہ السلام په مبارک نوم سره حصہ ور واچول شي. نو چې راچا وس کیږي نو دا نیت ته پکې وکي. که یو انسان د خپل والدین او مرحومینو لپاره، والدین وفات شوي دي، رور وفات شوي دی، یا د قبیلې څوک هم وفات شوي دي، او د هغه میت د طرف نه په قربانۍ کې دا حصہ اچوي، بالکل جایز دا اچول وشي. نو د مرحومینو طرف نه د ایصال ثواب په نیت چې ته ورته د دې اجر ور وبخې، نو بالکل قرباني کولی شي.